الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا جسد له لا ولد له ولا والد له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وأتقانا وأزكانا أحمد الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر. من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم إلا محروم. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزت مندو مسلمانانو حاضرینو او بار اوریدن کو در رمضان المبارک بہترین میاش داغی آخرانی عشره شروع دا. یو څو خبری نن پدی موقع باندې کو. اوله خبره چې د آخرانی لس ورځې څنګه تیرول پکار دي. دویمه خبره د لیلة القدر څومره فضیلت دی. او درېمه خبره
د لیلۃ القدر څه نښې او څه علامات شته او که نه. او څلورمه خبره چې لیلۃ القدر موږ بیا مونده نو څه به کوو. دا څلور خبرې انشاءالله تعالی بیانېږي. تمام مسلمانان دا واورئ، ځکه د بعضې عبادتونو وختونه خاص وختونه یې بیا تېرېږي، او ځینې عبادتونه خو داسې چې د هغې وخت نه تېرېږي، که نن دې ونه که سبا یې وکړي بل سبا یې وکړي. خو ځینې عبادتونه داسې چې د هغې وخت د انسان نه ځي او ختمېږي. نو اولنۍ خبره د آخرانو لسو شپو کې او لسو ورځو کې څه کول پکار دي. زما عزتمندو مسلمانانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم با د آخرانو لسو ورځو لسو شپو له ډېر اهتمام ورکاو. اگر چې د رمضان المبارک د میاشت د اول نه تر اخره پورې د خیرونو ده، د برکتونو ده، د رحمتونو ده، د جهنم نه د عذاب د خلاصۍ ده، دا ټوله میاشت ډېره برکتي او ډېره پیداناکه میاشت ده. خو بیا په دې کې د آخرنۍ لس ورځې او لس شپې د آخرنۍ عشره دې له الله رب العالمین یو شان ورکړی دی. لکه حدیث کې راځي، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره وَأَحْيَا لَيْلَهُ. په دې ورځو کې موږ څه کوو نو واورئ. زموږ پیغمبر چې څه کړلي هغه کول پکار دي، په دې کې کامیابي ده. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی او دا د کور دننې حالت د بیبیانو نه علاوه بل څوک نشي ویلی. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبي وه، نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټولو حالاتو ورته پته وه. وایي کله چې به آخرنۍ لس شپې شروع شوې، کله چې به آخرنۍ لس شپې شروع شوې نو شد مئزره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخبل لنگ به نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلک کو، لنگ به کلک کو. د دې څه مطلب دی؟ مطلب د دې دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په دې کې جنسي تعلقات هم پرېښودل، او دارنګې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ملا وتړله وَأَحْيَا لَيْلَهُ، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ټوله شپه رونوله او ټوله شپه به یخو. اشاره ده د ملا تړلو نه مطلب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په دې شپه کې دې شپې دپاره به عزم وکړه، د دې شپو دپاره آخرنو لس شپو کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور هر څه پرېښوده او د الله رب العالمین عبادت ته او د الله بندګۍ ته متوجه شه. او بل کار به نبی علیہ السلام دا وکړه وایقظ اهله، خپل اهل هغه به مرایخ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خپل کورنۍ، خپل خاندان، خپل بیبي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې شپو باندې خول چې د الله عبادت او د الله بندګي وکړي. نو یو کار په دې اخرانو شپو کې دا پکار دی په خپل عبادت، دویم خپل اهل او عیالم را خول او هغې ته وایي چې په دې شپو کې د الله رب العالمین بندګي او عبادت وکړي. دویم حدیث دی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ.
رسول الله صلی الله علیه وسلم با په دې اخرانو لسو ورځو لسو شپو کې په اخرانۍ عشره کې با داسې محنت کاو چې داسې محنت به نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکې وخت کې نه کاو. حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عبادت باندې څومره حرسناکو په عبادت او ټوله رمضان کې به د الله بندگی کوله، خو دومره زور به په آخره کې ورکا په آخره عشره کې چې دا به مخکې په 60 ورځو کې دومره زور د عبادت نه و. نو مطلب دا چې په دې کې د دې مخکې رمضان په نسبت باندې خپل عبادت کې زیاتول پکار دي، عبادت کې تیزی پکار ده، او خصوصا د شپې، ځکه دا هغه شپې دي عزتمندو د دې په ورځو قسم نه لري خوړلی شوی، خو د دې په شپو قسم خوړلی شوی، الله پې قسم کړی دی. والفجر زما د قسمی د اختر د ورځې په سار باندې غټ اختر، ولیال عشر او زما د قسمی په هغه لس شپو د رمضان د آخري باندې، او دغه شانته کې د لوی اختر د میاشتې اولنۍ لس ورځې هلته بیا ګوره ورځې بهتر دي، هلته ورځې بهتر دي او دلته بیا شپې ډېرې بهتر دي، دومره صرف فرق دی. هغه عشرم ډېره عزتمند او ډېره قدرمنه ده د الله په نیز باندې د رمضان لوی اختر د میاشتې اولنۍ لس ورځې، خو دلته بیا د ورځو په نسبت باندې شپې الله ته ډېرې غوره دي. حالانکه ورځې هم ډېرې غوره دي ځکه رمضان دی، روژې پکې انسان، خو شپو کې ځکه غوروالی دی چې په دې کې لیلة القدر دی. بله وجه دا ده، بل دا یو څو حدیث د دې متعلق ویلی شو. دویمه خبره چې لیلة القدر نو ځکه به نبي علیه الصلاۃ والسلام دویمې خبرې له داسې طریقې سره ځو چې ځکه به نبي علیه الصلاۃ والسلام په دې کې کوشش ډېر کاو او په دې کې به اعتکاف ته کېناسته، ځکه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې آخرانو لسو کې به اعتکاف ته کېناسته حتی توفاه الله، حتی توفاه الله، تر دې چې الله ته ساه واخیسته او الله وفات کو. د وفات پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام به اعتکاف ته کېناسته. ولې به نبی علیه السلام کوشش کو په عبادت کې ډېر؟ ولې به نبی علیه الصلاۃ والسلام اعتکاف ته کېناسته؟ د لیلة القدر دپاره چې د لیلة القدر شپه مونږ ته نصیب شي. نو عزتمندو لیلة القدر فضایل اوس واورو چې د لیلة القدر څومره فضیلتونه دي. نو قرآن کریم دا سورت دی، سورت قدر، د دې په رڼا کې موږ د هغې فضایل واورو او انشاءالله تعالی چې فضیلتونه انسان واوري شوق پیدا کېږي. نو دا د الله کتاب دی، ګوره دا چېرته د یو د عالم خبره هم نه ده د ځانه، او بلکې د الله کتاب دی، لا ریب کتاب دی، هیڅ شک شبه پکې نشته، په دې کې شک کول کوپر دی. الله تبارک وتعالی فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، یقینا مونږ رالیږلی دی دا قرآن په شپه د قدر کې. یو بله خبره اوس واورئ، ګوره الله تبارک وتعالی د څه له چې فضیلت ورکړلی د قرآن په وجه ورکړلی. عزتمندو یاد وساتئ د الله د کتاب نه په مخ د ځمکه باندې بل هیڅ شی لوی نشته، هیڅ عمل د الله رب العالمین د کتاب نه اوچت بل عمل یوم نشته. ځکه که تا د جهاد ښی قرآن یې درته ښی، که تا ته تبلیغ ښی قرآن به درته ښی. ته 100 ځله جهاد کوه قرآن دې نه ویلی که نه، نو هغه جهاد به بیا په کومه طریقه کې، تا خو د قرآن نه طریقه یاده کړ نه ده. ته تبلیغ کې ټول عمر ګرځه، کلونه ولګوه، خو چې کله تا د قرآن نه طریقه نه ده یاد کړ، قرآن ته نه کښېنې، قرآن له وخت نه ورکې، نو تبلیغ به ته په کومه طریقه کې؟ بس پلانکي نه مې واورېده او داسې ویل او پلانکي نه مې واورېده. قرآن کریم هغه موږ ته تبلیغ چلم ښیي، قرآن کریم موږ ته جهاد چلم ښیي، قرآن کریم موږ ته ټول د هر عمل چې یادې عزتمندو له قرآن د به یادو.
او الله تبارک وتعالی د دې شپې فضیلت په دې باندې بیان کړی دی انا انزلناه فی لیلة القدر. او دا ځکه وایم ځینو خلکو ذهنونو کې دی د قرآن درسی، د قرآن کریم تعلیمی، د قرآن کریم ملغلری، د هغې نه پاسېدل دا ډېره لویه بدنصیبي ده او په دې باندې د الله رب العالمین ته توبه ایستل پکاري. ځکه الله رب العالمین ډېر اوچت شان ورکړی دې سره چې چا تعلق شوی دی. دا رمضان چې دا دومره بختوره میاشت ده دا د قرآن د وجې نه ده. دا لیلة القدر چې الله فضیلت ورکړلی د قرآن کریم د وجې نه. نو الله وایي انا انزلناه فی لیلة القدر، ما دا قرآن نازل کړلی په شپه د قدر کې، شب قدر کې. موږ هغه بل د شب قدر وایو که نه، هغه نه ده ښه. شب قدر دا شب قدر پارسی کې ورته شب قدر وایي او په عربی کې ورته لیلة القدر وایي او پښتو کې ورته موږ هم لیلة القدر وایو، خو د عربی لفظ دی. پښتو کې شپه د عزت، شپه د عزت، او پارسی کې ورته شب قدر وایي. او هغلته خلک هغه فضیلتونه چې بیانوي د دې شپې هغه فضایل ختمول غواړي، در دین دشمنانی. الله وما ادراک ما لیلة القدر، تعالی څه شي خبر درکړلی چې لیلة القدر څه ده. لیلة القدر الله فضیلت بیانوي. نو واوره اول فضیلت لیلة القدر خیر من الف شهر. ګوره یو فضیلت دا بیان شو چې دا شپې د قدر دا فضیلت دی چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. او دا څنګه نازل شوی دی موږ خو کاورو، نو قرآن کریم خو په 23 کالو کې نازل شوی دی که نه، لږ لږ. عزتمندو یاد وساتئ د قرآن نزول 2 ځله شوی دی. یو ځل د الله د خوا نه لوح محفوظ د هغې نه د دنیا د اسمان ته په یو ځل باندې په لیلة القدر کې نازل شوی دی. دا ټول دقه شان راغلی او بیا د دنیاوي اسمان نه لږ لږ راغلی د وخت مطابق په 23 کالو کې بیا پوره شوی دی، 23 سال کې لږ لږ بیا راته. نو الله رب العالمین په دې کې قرآن نازل کړلی. دویم فضیلت لیلة القدر خیر من الف شهر، شپه د قدر لیلة القدر دا زرو میاشتونه بهتره ده. عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل د بنی اسرائیلو د یو سړي قصه وکړه د مخکې امتونو. په پای کې یو سړی الله ول 1000 کاله ژوند ورکړو، 1000 کاله ژوند دیو او دې سړي په دې کې نور څه نه دي کړ. د شپې به عبادت کاو، د ورځې به جهاد کاو. د شپې عبادت، د ورځې جهاد. دا عملونه کول صحابه ډېر خپه شو چې زمونږ د کاش چې زمونږ داسې عمر وي او موږ هم دا کار کړی وی پکې 1000 میاشتې، زمونږ خو دغه 80 کاله عمر وي، نو په دې کې خو دومره کار نه کېږي د 1000 میاشتو په شان. الله رب العالمین د صحابو د خفګان لرې کولو دپاره دا صورت راولېږه چې تاسو له یو شپه درکام په انعام کې چې هغه د 1000 میاشتو د عبادت نه بهتره وي. په صحابو باندې الله څومره مینو. صحابه الله چون کړي وي. عزتمندو صحابو پسې چې څوک دی وخت کې خبرې کوي کافر دی، بېشک بې شبې صحابه الله ته ډېر قدرمن او ډېر عزتمندو. نو الله دا صورت راولېږه چې یو شپه انعام کې در کوم د 1000 میاشتو د عبادت نه پکې ثواب زیات دی. یا دویم قول دام دی په دغه واقعه، ځکه یو د نزول یو سبب نه نورمي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د ټول امت عمرونه وښودلی شو چې عمرونه ډېر کم. نبی علیہ السلام ډېر خپه و چې زما د امت خو ډېر کم عمرونه دي. الله انعام راولېږه پیغمبر استا امت له انعام ورکوم د یو شپې د 1000 میاشتو د عبادت نه پکې زیات ثواب میلاویږي. هغه ته د 1000 میاشتو نه د دې نه جوړېږي 83 کاله او 4 میاشتې، 83 کاله 83 کاله 4 میاشتې جوړېږي. د دې نه زیات ثواب الله په دې ورکوي. نو الله وی لیلة القدر خیر من الف شهر، شپه د قدر دا غوره ده د 1000 میاشتو د عبادت نه.
او بل الله رب العالمین وی بل فضیلت تنزل الملائکة والروح فیها تنزل الملائکة والروح فیها دا تسی عزتمندم شپدا برکتی شپدا چې په دې باندې جبرئیل علیه السلام د ملائکو سره را کوزیږي دنیا ته را کوزیږي نو هغې څه کوي باذن ربهم د الله په حکم باندې من کل امر په هر کار باندې ملائک را کوزیږي ډېر ملائک په دې شپه باندې راځي دیو جنا د دغه شپې په علاماتو کې به ویلی شي انشاءالله چې په دې شپه کې د انسان زړه بیا ډېر نرمي او د هغې وجه دا ده چې ملائک د انسان خوا او شاته ګرځي را ګرځي که نه وګوره یاد وساتئ ملائک هغه ځای ته نه ځي کوم ځای تصویري ملائک هغه ځای ته نه ځي کوم ځای کې بې ضرورته چا سپی ساتلی کم څلور قسمه سپي ساتل جایز دي د کور د حفاظت دپاره د ښکار دپاره د پټو د حفاظت دپاره د بیزو د حفاظت دپاره څلور د دې نه علاوه چا سپی وساته د هغه د عمل نه یو قیرات هر ورځ کمیږي د احد د غره عمره ثواب ترې کمیږي او بل هلته د رحمت ملائک نه راځي نو دا د ملائک را کوزیږي په هر کار باندې په دې باندې الله تبارک وتعالی بل ځای کې الله وایي فیها یفرق کل امر حکیم په دې کې هر حکمت والا کار تقسیمیږي د انسان عمر به څومره وي ګوره په دې لیلة القدر کې به ولیکلی شي ښه چې پلان کې به دومره ټیم کې دا ملائکو ته الله رجسټر حواله کړي ځکه د ټول کال یو رجسټر ته الله حواله کړي ملائکو ته نور علم د الله سره د یو کاله پورې الله ملائکو له ورکړي دا سړی په دې کال کې مالداره کېږي دا سړی په دې کال کې به دا غریب کېږي دا انسان به په دې کې بیماریږي دی به مري کال له چې بل لیلة القدر راځي دا به نه وي دا پته نه لګي کم یو به د دې وجه نه وایي دا ملائکو ته خاندي انسان پورې د ده سوچونه یې امیدونه یې دا انسان ځان له چې کوم نه نو د واده پروګرام یې د ده کله او دی د واده سوچونه کوي ارمانونه یو شی او بل شی او ملائک هغې ته وایي چې ستا خو دومره ټیم نشته دی ځان ناخبره نو الله وایي هر کار په دې کې تقسیمي رزق د دې وجې نه چې چا دا شپه رون کړله او الله ورته نصیب کړه د هغه په عمر کې به الله برکت اچوي د هغه په مال کې به الله برکت اچوي د هغه له به الله ډېر خیرونه او پیدې ورکوي او الله وایي سلام بله پیدا سلامتیا والا شپه ده دا د امن شپه ده تر جهنم نه په امن کېږي د رزق د تنګۍ نه په امن کېږي د غریبۍ نه په امن کېږي د دې نه د مشکلاتو مصیبتونو نه په امن کېږي په عبادت پکې وکړه یا الله دا شپه څومره ده نو الله وایي هي حتی مطلع الفجر داسې هم نه ده چې یو پړق وشي او بس حقه ټیم یې دی نه هي حتی مطلع الفجر څومره مهربانه رب دی الله وایي دا شپه تر د سهار د راختو پورې د سهار ټیم چې روا کېږي دغه ټیمه پورې دا شپه ده اوږده شپه الله رب العالمین مقرر کړله دې دپاره هي حتی مطلع الفجر تر د راختلو د سهار پورې دا شپه ده او د دې باره کې نبي علیه الصلاة والسلام وایي اوس بله خبره چې دا لیلة القدر د دې شپې دا کم ټیم کې ده نو عزتمندو په دې کې ډېر اقوال دي د علماو ځینې علما خو وایي چې په دې ټول کال کې ګرځي را ګرځي داسې پکې هم اقوال شته تقریبا د علماو په دې کې 15 اقوال دي څوک وایي دا چل هر یو دلایل شته دی څوک وایي دا په دې پلان کې ټایم کې دا څوک یې پلان کې څوک وایي په ټول کال کې ګرځي را ګرځي چکر لګوي کله په رمضان کې کله بغیر د رمضان نه خو د ټولو نه صحیح قول دا دی چې دا په رمضان کې ده او بیا خصوصا د رمضان المبارک په دې اخرنۍ عشره کې ده او بیا په طاق شپو کې ده او بیا زیات امکان په 27 رمضان باندې دی خو نور ګوره الله د علم پټ ساتلی دی ځکه چې انسان یې ولټوي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان د پیغمبر خبر کو دا پیغمبر تم نو معلوم ښه
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تحرو لیلۃ القدر ولټوي اې د الله بندیانو. ګوره داسې هم نه ده چې ته وایې زه به دا ټولې شپې روناما ټولې شپې به روناما جو پته او ایسته به پکې یوه راشي. نه نه، نبي علیه السلام وی لټوئ اسمان ته ګوره حالات معلوموه چې لیلة القدر بنني علامات زرست ویم پیغمبر چې کوم ویل دي. نبی علیہ السلام وی تحرو لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. د رمضان په دې وترو شپو کې په دې طاق شپو کې آخرنو کې لیلۃ القدر ولټوي، شپه د قدر په دې کې ولټوي. او دا نبی علیہ السلام ته ښودلی شوې وه. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دنده ورته وښودل خوب یې لیدلی او د پیغمبرانو خوب وحي وای خوب کې ما ته وښودلی شوه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا راغې په هغه شپه باندې سیده لاړ او دارنګې عبادت یې کو، بندګي کوله. چې څنګه راووتو سهار لا خبرې ورکاو صحابو ته چې شپه د قدر په دې پلان کې شپه باندې ده. وایي دوه کسانو جګړه کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي ستاسو جګړې زما نه هېر کړه. دا جګړې سپېروال هم پکې راغی چې څومره سپېره شی دی، دومره غټ خیر یې پټ کړی دی، جګړه دومره سپېره شی دی. او دویم په دې کې حکمت دا و چې الله وایي چې دا بندګان کوشش وکړي او د پیغمبر نه الله یې کړله. ځکه ګوره انسان چې کوم دی که نه دا خو د ده د دماغ د الله په قبضه کې دي. اوس زموږ نه دا ټول چې څومره خبرې ذهن کې دا ټول رانه واخلي جویس یو غږ نه شو کولی. لکه اول ورځ یو کس د موسی علیه السلام باره کې یو خبره کوله که نه چې موسی علیه السلام الله رب العالمین ته وی چې دا توفیق څه شی دی. دا توفیق څه ته وایي چې چا توفیق ورکړي، د دې څه وجود شته څه دی؟ وایي الله تبارک وتعالی ورته وایي ستا نوم څه دی؟ بیا هغه نوم نه شو ویلی خپل. بیا ورته ویل نوم دې څه دی؟ هغه بیا نه شو ویلی. په درېیم ځل یې وایي ستا نوم څه دی؟ هغه ویل موسی. دقه توفیق ویلی کېږي. دا دوه ځله مې درنه که توفیق نه شو ویلی او بل ځل دې ووایه. نو دقه شان الله رب العالمین د نبی علیہ السلام د دماغونه دا شپه واخیستله، یر شوه. خو نبی علیہ السلام وایي دا په آخرنو شپو کې ولټوئ او بیا په هغې طاق شپو کې چې کومه 21مه 23مه بیا 25مه او بیا چې کوم ده 29مه بیا یو کم 10مه په دې کې ولټوئ. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن کان متحریها فلیتحرها فی السبع الاواخر. څوک چې دا لیلة القدر لټوي نو دا دې په آخرنۍ هفته کې ولټوي، په آخرنو اوو شپو کې دې ولټوي. سبع الاواخر په هغه آخرنو اوو کې. دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې باره کې وایي من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چاته چې د لیلة القدر عبادت نصیب شه او من قام څوک چې ودرېده. یادو ساتئ په عبادت کې الله ته خوښ هغه مونځ دی چې باید کې قیام وګدي. او د دې ته اوس بله وجه هم ګوره مونځ چې کوم دی که نه دا یو اختلافي خبره وه چې آیا مونځ کم مونځ غوره دی چې سجدې پکې وږدي او هغه مونځ غوره دی که قیام پکې وږدي. نو بیا علماو اتفاق وکړه چې هغه مونځ غوره دی چې باید کې قیام وږدي، ودرېدل پکې وږدي. ولې دا ولې غوره دی؟ قرآن پکې ویلی کېږي که نه. فضیلت د چا شو؟ د قرآن. ښه په دې کې قرآن ویلی کېږي. سجده کې خو ته قرآن نه وی نو اوږدي سجدو نه اوږد قیام غوره دی الله ته چې څومره قیام اوږد کې. هغه زمونږ مسلمانان مشران هغې ته مثلا اوږد قیام نشي کولی، صورتونه ورته آخرني لنډ لنډ معلوم دي، ټول پکې وایي، په قلاره قلاره وایي. اوږد قیام چې څومره کوئ نبی علیہ السلام به دومره ولاړو خپې مبارکې به وپړسېدې. موږ چېرته داسې عبادت کړی دی؟ داسې عبادت موږ چېرته هم نه دی کړی. هسې وایو
چیرې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه ژوند کوو او چې مونږ ټک ټکې زر 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 نبی علیہ السلام خو ویلو دا د منافق مونږ دی چې څوک زر زر مونږ کوي تلک صلات المنافق دا د منافق مونږ دی چې د بانګي شان ټونګي وي پانا قرا کانا قرید دی کې د بانګي شان ټونګي وي دا د منافق مونږ دی نو ګد مونږ کول پکار دی ښا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې پښپ د قدر باندې ودرېد عبادت وکړه ایمان او احتساب ایمان ور سره شتره شرک نه پاک دی مشرک نه دی بدعات ولا نه دی مبتدع او بدعت نه دی او بلر چې احتساب نیت د ثواب مشتا د ثواب امید مشتره د سینا چې ځان خودنه کوي نو غفر له ما تقدم من ذنبه مخکې چې څومره ګناهونه شوي دي الله تعالی ټول معاف کوي په یو شپه باندې او د دې شپې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا واورئ انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام خادم دی خادم خاص وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل ان هذا الشهر قد حضركم اے مسلمانانو د رمضان المبارک میاش پتا سو باندې رااله هذا الشهر قد حضركم دا میاش پتا سو حاضر شوا پتا سو رااله خو یاد ساتي وفيه ليله خير من الف شهر پدې کې او شپه ده پای کې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه زیات ثواب لري او نبی علیہ السلام وایي من حرمها فقد حرم الخير كله څوک چې د دې شپې د فضیلت نه محروم شه د ټولو خیرونو نه محروم شه د ټولو خیرونو نه محروم شه دا انسان به څه خیر بیان مومي دا انسان به څه پیدا بیان مومي ځکه الله دومره آسانه کړل دریات یا کال سلور میاشت عبادت ثواب د الله په یش پیدر کوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ولا يحرم الا محروم د دین نه محروم کیږي مگر غټ محرومه ډیر غټ بد نصیبا غټ د الله غرق انسان هغه بر دین محروم کیږي نور د دین څوک نه محروم کیږي الله بل علامات لري بل خبره دا فضیلتونه نور فضایل شته خدا ان شاء الله تعالی پورا وي د وخت مطابق علامات د ليله القدر د دې شتو علامه او نخې شتو کې نشته نو حدیثو کې ځینې نخې راغلي لکه بعضی احادیثونه دا معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه شپه چې کله وا ما ته چې کومه ليله القدر نصیب شو ما ليله القدر ما ته ملاوه نو په هغه شپه باندې کأني اسجد فی ماء وطین گویا چې زه په اوبو کې او په خټو کې سجده لګوم داسې باران شو جمعتونه کچو جمعات څه سید باران پکې شو دا لازم نه ده کوئی عزتمندو کله پکې باران کیږي کنه خدای یو نه خدا کله به نه خدای چې باران په باغش په باندې شي دارنګ قبل نه خان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ک باران پکې ونشي نو کله بستوري دومره ډیری چې د اسمان به ډکی ډیر زیات روخانه شپه وای ګوره د نخې مختلف دی ولی ځکه چې یو باران پکې کېره په مخه کنه نو بیا خو بخکاره خبره وا الله خو خدای چې دا شپه زګه ما پټه وساتم سیدا دا الله خو خدای چې دا پټه وساتم مسلمانان کوشش کوي او دا لټای نو چې څوک هم لټای الله به ته نصیب کوي او چې څوک ګذرې نه بیغمه نو الله وای دا محروم دی محرومه بد نصیب انسان دی الله وای لټوي دا الله پیغمبر وای لټوي د سکټې می معلوم می او د صرف نو کرے نه خبردای چې باران بکی کله به نه خدای چې ستوري به دومره ډیر زیاتې تکشین اسمان به ستوري به دومره ډیر چې اسمان به ډکی او دا شپه به د سرنای والا شپه ډیر رڼا به بګي او په دې شپې باندې وا شیطانان نشته لګي دا کم دی اسمان کې چې دا ستوري د سکه تلاړ شي کنه نسلاړ شو دا یو طرف ته بل طرف ته دا پکې نه په دې شپه کې او دارنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای اکثر دغه شپې
د دغه شپې چې کم د هغې سهار دی نو په هغې باندې نور راخیږي نو د هغې شعاګانې نه وي تک سپین غونده کې نور لاول راوخیږي شعاګانې او د هغې هغه کم د دې دغه شعاګانې او کرني چې کم دي دغه دا پکې نه وي په ټایم کې او دا یې نښې نبي علیه صلات وسلام ګوره اوس دې نښو ته وګورئ نبی علیه صلات وسلام کله باران پکې کله ستوري ډېره نو پته ولګېده چې د دې داسې یو نښه نشته چې هغه نښه همیشه دپاره پکې حقه نښه خو بس تا ته به الله رب العالمین پرې زړه کې اچوي خو چې انسان کم انسان د هغې کوشش کوي او دارنګې دا شپه دا چې کوم دی نو داسې هم نشي کېدلی چې انسان چې کوم دی نو هغه یو شپه باندې دا ولیدله او الله رب العالمین دې ورته دغه شانته کې دا پاتې کې او د انسان ډېرې بیا آینده کاله م وایي چې نه به دقه شپه ده دا علم الله هېڅ چاله نه ورکوي او ځکه نه ورکوي چې انسانان دغې شپې ته صرف پرې نه وځي چې نور عبادت نه کوي او دغې له ځان الله دا شپه بیا د انسان د ذهن نه بیا وباسي الله تبارک وتعالی دا شپه داسې مقرر کړله ښه چې دا شپه موږ ته میلاو شوه ګوره د علماو په دې کې دوه اقوال دي دا یاد وساتئ یو قول ډېر اسان دی په هغې کې لیلة القدر او دویم کم قول چې په هغې کې لږ مشکل دی یو قول د علماو دا دی چې لیلة القدر په دې که څوک پوه شو که پوه نه شه خو بس د شپې عبادت کاو او لیلة القدر راغله که د انسان پې پوه شو که پوه نه شو خو بس الله رب العالمین به والله د 3 اتیا کال او 4 میاشتو د عبادت ثواب ورکوي دا ډېر اسان دی ځکه چې ټول رمضان انسان شوګیره کی یا د اخرنۍ لس شپې شوګیره کی یو پکې خامخا راځي خو دویم قول د علماو داسې هم شته او ډېر علما په هغې طرف ته دي ابن حجر رحمه الله او نور هغې وایي چې نه لیلة القدر هر چاته نه بلکې چې چا الله ورته دا وښود الله ورته وښودو او څنګه ورته وښودو بس دا الله رب العالمین دار انسان الله رب العالمین چې چاته ښیي نو هغه انسان دا علم الله تبارک وتعالی ورکوي دغه ټیم کې او د دې انسان باندې به یو عجیبه هیبت یو عجیبه داسې الله تبارک وتعالی نه یره دا بدن به چې کوم دی نو رپېږي د الله د یرې د وجې نه او د انسان به چې کوم دی نو دا زړه به نرمي الله تبارک وتعالی طرف ته دا به ورته میلاویږي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي او د دې قول دا کم چې دا دې علماو کړی دی چې یاره شپه د قدر داسې نه ده چې هر چا چې دا عبادت پکې کېده او دارنګې ثواب چې کوم دی نو هغه به هر چا ته رسېږي بلکې چې چاته دا میلاو شه چاته میلاو شه نبی علیه الصلاة والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بیا داسې نه ویلی چې تحردا ولټوئ که چېرته دا داسې وی چې هر چا ته دا فضیلت میلاوېدی او چېره انسان بېغمه دی او بس ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې شپې باندې که چا د ماسخوتن مونځ د جمعې سره وکړو د سهار هغه ته هم دا ثواب میلاوېدی شي او خامخا هر یو مسلمان تراویح هم وکړي بیا څه نه څه عبادت د شپې هم کوي نو بیا به نبی علیہ السلام داسې نه ویلی چې وی لټوئ عزتمندو دا هغه چاته میلاویږي چې څوک یې لټوي چې څوک دا شپه روڼکي دا انسان د علامات ګوري دا نښې ګوري او دی چې کوم دی نو د اسمان ته بار بار ګوري دغه د اسمان چېره دا په دې کې ستوري نه ایشتلی کېږي دغه دا حالات معلوموي او څومره چې انسان کوشش ډېر کوي نو حقې ته به دا میلاویږي عایشه رضی الله تعالی عنها د نبي علیه السلام نه تپوس کوي دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای دا الله پیغمبره که دا شپه ما ته میلاو شي نو زه به کومه دعا وکړمه ګوره نبي علیه الصلات والسلام دلته هم عایشې رضی الله تعالی عنها ته داسې نه وایي چې ټول رمضان کې دا دعا وایه یو شپه به پکې راشي که نه نبی علیه الصلات والسلام وایي چې تا ته کله لیلة القدر میلاو شوه نو دا دعا پکې وایه اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني دا دعا د نبی علیہ السلام د خد لیلۃ القدر دا دعا یاد کړئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي دا دعا وایا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني اللهم اے اللہ انك عفو تمافی کون کے کریم عزت من ذاتی
تحب العفو تم معافی خوخی یا اللہ معاف کول خوخی نو فاعفو عنی من تم معافی وکا ما تم معافی وکا دا د لیلۃ القدر شپه ده عزتمند او د خیرون ډکا عزتمندو خو په دې کې داسي بدقسمت ځینې خلک شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي باره کې ویلي چې هغه ته په دې شپې باندې کوته میلاو شي کنه نو بیا مت الله بخنه نه کوي کمیلاو شي ورته نو بیا مرته الله رب العالمین بخنه نه کوي اڅوک دی نو یو بګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي دی هغه انسان چې دا غي خپل مابین کې دشمنی مسلمان بغض کې بغضی انساني حسدی انسان ورانه دی یو بل سره د دنیاوی خبرو د وجه نورانه دنیاوی خبرو د وجه نه یو بل سره وران دي روغ نه کینو نبی علیہ السلام وای ک لیلۃ القدر ورته میلاوم شیخ بیام الله رب العالمین اغه ثواب نور کوي نو یاد وساتئ څومره مسلمانان کدا فضیلتونه غواړي دا ثوابونه حاصلول غواړي دا لیلۃ القدر حاصلول غواړي نور چام په مابین کې دشمنیان دي ځان عاجز وګڼه لاړ شو مافي دی وغواړه لاړ شخ په لغاړه زاده کا روغ وکي مسلمانانو البدا فضیلتونه ملوي کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دي دغه مسوارم تعلق کټ کون کې هغه انسان تبات دی ابر دینه محرومي او رشتو والا چې رشتي کټ کوي دغه شان همیشه شرابی انسان نشئی انسان هغه ته الله رب العالمین پکې بخنه نه کوي دینه توبې استل پکار دی الله تبارک وتعالى دی د دې شپې د فضایل مونږ ته الله رب العالمین دې زموږ ذهنونو کې کینی او الله رب العالمین